السلام علیکم قدرمن باندې ټول ستړي ماشه یا امید ای تاسو رو جوړ په خیر وي او په سکون سره وي او د نوې بیماری کورونا وایرس کې مده او سره د نوې بیماری ټول نه الله پاک خپل حفاظت کوي تاسو وسوته زه عمر فاروق وزیر پی ایچ डी مایکروبیولوژي سټوډنټ چې دا وخت په چاینا ووهان ښار کې موجود یم دا هغه ښار دی چې کیم ښار نه د نوې کورونا وایرس بیماری کې مده دا پیلاو شوی دو او نن سبا د دنیا کونجي ته رسیدلی دو او پاکستان کې هم دا رنګه شوی دو او د میش پاکستانیون خاص کر د میش د فاټا وزیرستان خلک کیم دا یا چې د ډیر اکثر ساده باده او اکثر به تعلیم خلک دا شته در پریشان هدا یا او پورا ته صورتینه نشته په خاص کر صحت او صورتینه وکسس پتانینه ډیر به خوند حال دی د وجنه څه پریشانای حد شته او څه شي خبره هدي لکه ز خپل د وایرس نه بیمار شوی ما دا مده شوی به د پاغه ریزوی چې کله د میش وهان شهر اول بند شد و مدر مریض مو کې علامتونه جوات شوی وي بیا ریزوري د بعد بیا ټیسټینګ کله وشل ټیسټینګ کې بیا کار شوی هو خو الحمدلله د الله فضل سره زه ټیک ټاک یم او پیرا شیم او هیڅ مشکلات متنشتم زه بالکل روغ یم او دوه خبره زه د ویډیو لږ ډیر نو وخت جوړم ما ډیر نو وخت لیټ ټایم زه د تاسو سره د خپل حالات چې کوم نتر شوی دي او د تاسو پورا امید چې د حوصله ول سبب وګرځي دا زه لیټ تر سره شرکاوم یا واجه وکنه زاتی د ځکه مو کورول دا مو په د مسلمان خبر کړی نه وي یا وجنه زه خاموش ما او د تاسو سره نشول شرکاول وسو د وایرس په څومره خطرناک دی او څومره میږ د خلاف جنگ کړی شي او میږ دا شي کنټرولولای شي څنګه کنټرولولای شي په دا باندې میږ خبره وکړي خطرناک دا وایرس چې کیند ډیر زیات خطرناک دی په دا حواله سره چې دا د یو نه بل ته ډیر په اسونه باندې لکېږي او چا کې علامتونه جوات شوی نه وي دا شاویر ته لګیدلې یو پاکه علامتونه جوات شوی نه وي دا غوټه د مسلې ولا خبره دا غوټه خطرناک خبره ده د وجنه په دنیا کې دا ډیر په تیزی باندې راغونډي چې دا خلک رنګیږي ځکه دا وایرس کوم دی د چکلا چاته ولګیږي ا د ویروس نه ونسه د 14 سریزه پر ابدا کې کی مریض هکې دی چې و تمام نه ملا سم دوه درمه کی مریض کې دی چې سړی د خپل آثار د پشری کې او سړی کې علامتین په انسان کې علامتین جوات شي د وجنه دا ډیر زیات خطرناک دی ځکه په دغه ټیم کې چاته نه پته لګي مو کې دا شایسته او بل تل کړی وي په دغه ټیم کې کنه دا ډیر غوټه خطرناک خطر ولا خبره ده او د وجنه ارسل د ساوث حفاظت کوي د زیات احتیاط کوي چې د چانه د نور چاته د خلاق نشي پاکستان کې بیا د میش په وزیرستان کې ډیر غوټ خندانه په یو کورنه کې پندېږي کوي وکاسته دا ولګي د ټول کلی تیار وړه او د میش تاسو مشروم چې کوم دي خاص کر دا شی بیا نشي برداشت کولای ځکه چې یو قوت مدافعت ډیر کمزوري وي دا خو د خطرناک خبره شوله او چې نه د خطرناک پابند خبره وکي کنه ځکه چې مخبل دغه بیماری متلګدلې و د وایرس سره زه مخ شوی وم او الحمدلله زه پیراد نصیحت یابم سیدیاب شولم او زه ټیک ټاک ما زنن د تاسو مخته موجود یم او خپل تجربه څه په موتر شوی دي زه د تاسو سره شیر کوم او دوم طرف ته د وایرس د میج د علاقې خلک سخت پریشان شوی هدا یې ډېر غټ ټینشن په علاقې کې په ار سړی ټینشن وخسته دی کنه چې دا وایرس خطرناک دی یا چاته ولګي دا ون مکیږي مو دا اوریدل چې پاکستان کې خاص کې د میج علاقې کې دا اوریدل چې څوک چې د ټیسټ پازیټیو راغلی و د کورونا پټ شوی دی دا رنګ نه د په چردم خطرناک نه دی چې تخپل کور پرې چیر روشي خپل ژوند په خطر کې وچو ځون ته مشکلات نه جوړوي نور خلک او تکلیف سره نه مخ کوي لشکې د حوصله ضرورت ته په دځ کې چې تو حوصله جوته دو برابر دو حوصله د برابر دو او یقین ومنه چې دا وایرس په تو باندې هیڅ نشي کړلی ها مقابله یو ټیم د پوره تل اثر ودرم دوشي لږ د کمزوري کې خو دا وایرس ته هیڅ نشي کړلی تو باندې هیڅ نشي کړلی هیڅ نقصان نشي رسولای بیمور دي کې تباو دیر شي او اډیګو د خوشي شي څو دم لا بیا خو نور دانا چې تو دا خامخا د مړ کوي دم را خطرناک شي نه دی ځکه چې مو خپل تبه مې علامتینه کې چې عمل د وایرس علامتینه د اول خبره وکي سړی ته تبه وشي کله وچټي خای هوي د مخ پر وچټي خای نه و سره کنه نور ملګری وي یګه وچټي خای و ټي خای ور سره خلا وچیږي پاډی کې ډېر زیات درد وي باډي پین جسم کې درد وي ور سره چې ما تو 15 ماش پېژما هفته بعد تقریبا سړی صابن کول شری شي کنه بیا د سینې درد هم ور سره شری شي دا لږ څوکا ورسته علامات یو اول علامتونه چې کوم دي تبه وی ټي خای وي کنه په دغه ټیم کې انسان
که صرف په یو خپل یو شي باندې دا توجه ورکړي چې دا دماغي طور باندې دا وایرس ته مثبت وي، د ایمیون سیستم چې میش په عام زبان کې قوت مدافعت ورته وي چې عادي برقرار وساتي، دا وایرس دا یې خپل ختم کړي. ځکه چې دغه وایرس دوایي نشته، ویکسین نشته چې په هغې سره میش دغه کنټرول ډاکټرونه کنټرول کړي یا یې ختم کړي، د بیمارۍ علاج وکړي. علاج د دغه دا دی چې انسان چې کوم بیکاز بیمار وي د هغه چې کوم علامتونه پکې جوات شوي وي د هغې د کنټرول کولو کوشش وشي. لکه چاته تبه نه راغلي د تبې کوشش وکړی شي، سا د چا باندې کېږي د سې د بند کولو دپاره څه دوایي ورکړی شي چې سې بندي یې خلاصه شي، سې بندي نه وي. څوک ټیکېږي د ټیکې دپاره څه دوایي ورکړی شي. میژ هم دغه علاج کړی دی دلته په چاینا کې، چاینا سره هم څه خاص دوایي د دغه نه وه میژ د دغه دوایي ورکولې او په دا باندې میژ الحمدلله مو سره نور ملګري وي، ځکه زه یو ګوښی نه وم، میژ درې ملګري وي الحمدلله. میژ درې سره ښه ټیک ټاک شي او اوس په خپل کمرې کې موجود دي. د دغې نه علاوه که چیرې په دغه علاج کې په بل طرف باندې میژ خبره وکړي، پیراسټامول طبیعت دپاره، ډسپرین شوې یا پیناډول که نه هم طبیعت دپاره خوړی شي، او بروفین کله نه خورئ. بروفین چې ونه خورئ د مو بدقسمتي وه چې مو څلوېښت ورځې مې دوې ډسپرین او پیناډول دا مې خوړلې، مو تبه نه کمېدله، ګولۍ سره لکه تبه نه کمېږي، کنټرولېږي نه تبه که نه. دغه یو مشکلات وي پکې. څلورمه یا پنځمه ورځ زه مو بروفین خوړلی وه، بروفین مو وخوړی، هغه نه وروسته مو مسلې ډېرې سختې زیاته شوې وې او د وروسته د تحقیق نه د ریسرچ نه دا پته بیا ولګېدله چې بروفین دغه شی نور هم سیویر کوي، خطرناک کوي. خیر کوشش دا کړي دا کاس چې چاته هم ولګي، کوشش دا وکړي چې خپل ایمیون سیستم قوت مدافعت برقرار وساتي. قوت مدافعت برقرار ساتلو دپاره دماغي سړی چې حوصله برابروي په ټول نه اهم شی دا دی. میژ په خپل وخت کې چې کله میژ اول دا شمیشته شوی وه، هغه ټایم په وهان کې دا وایرس نوی بیماري جوته شوې وه. میژ په حقیقت کې د دې دپاره ډېر زیات پریشان شوي وي چې دا څرنګه کیسه وي، بالکل نوی شی دی، هېڅ ایکسپلوریشن د دې بیماري نه و شوی. خو الحمدلله میژ بیا حوصلې برابره وساتلې او خدای پاک میژ صحتیاب کړلې. قوت مدافعت څرنګه برقرار ساتي، د دې دپاره یو خوراک د صحت نور صحت خیال ډېر ضروري دی چې پاکه خوراک ډېر اهم دی. یوه خبره په علامات کې یو بله زه سره ایډ کړم چې په دغه ټایم کې سړی د خوراک نه ډېر وځي، بالکل خوراک نشي کړی، ډېر په مشکله خوراک کیدی که نه، خوراک ته بالکل زړه نه کېږي. قوت مدافعت دپاره میوې فروټس دا د سړی ډېر خوري او پاکه خاص کر مالټې، نیمبو، اورنجز او لیمنز دا خوري. او دغه نه علاوه په قوت مدافعت دپاره که نه چکن برابري اوسي برقرار ساتلو دپاره وټامین سي ګولۍ مارکیټ کې میلاویږي، دا هم خوړلی شي. دغې نه علاوه په خوړو کې نور چې کومه دو پروټینیشیس فوډ چې پکې پروټین ډېر وي، لکه غوښې شولې، چرګه، دا شیان دا خوړلی شي، خو ښه پوخه چې شوي که نه سخت نه وي. دغې نه علاوه ورسره لوبیا شوه، دال، چڼې، په دا شیان کې پروټین ډېر وي، دا ډاکټرونه ریکمنډ کوي میژ ته په چاینا کې دغه ویل چې دا شیان ډېر خورئ. او دغې نه علاوه تازه سبزۍ دا ډېر خورئ. په سبزۍ کې بیا ګرین ویجیټیبلز، شنې سبزۍ لکه سلاد شول، شنې پخې دي که نه، داسې نور کومې سبزۍ دي چې شنې پخې وي، هغه ډېر کوشش کوي. یو بل علاج چې ما په هسپتال کې چې یو بل شی محسوس کړ، هغه خاص کر تبه یا نور چې کوم علامات وي سې بند کول. په دغه ټایم کې چې کله میژ دا شکایت وکړه، ریپورټ مو وکړ ډاکټر ته، نرس ته چې مطلب مو تبه زیاته شوې ده، هغه وویل چې ګرمې به وڅښئ. دا ته خو اول زه خپل دماغي طور باندې نه تجربېدلم، ملګري هم میژ نه تجربېدلي، خو اخر چې مجبور شولې میژ کله ګرمې یې څښل شروع کړله، په حقیقت باندې چې د میژ تبې د هغې سره کنټرول شولې او د سې بند کول هغې سره کنټرول شوله. هغې نه علاوه د ناس کې درد ول یا پښتورګي خوږېدل، پښتورګي د پرخوا څنګه ډاکټرونه یې بو ډېر شي او ګرمې یې به ډېرې چت شي که نه، دا ټول علامتونه په دا باندې کنټرول کړي دي میژ او میژ ته یې سې پیراسټامول ورکړي دي، یا د پښتورګي درد دپاره یا د معدې دپاره څه دوایي ورسره ورکړي دي که نه، یا د سې د خلاصولو دپاره عام کیمې دوایي دي دا ورکړي دي او میژ په دا باندې دا وایرس کنټرول کړی دی. او زه د الله په کرم سره زه دې نن موجود یم، تاسو سره خبرې کوم. دغه وجې نه ډېرو نه ورته ډارې شئ، خپلې حوصلې بلندې ساتئ او د مو یقین دی چې داسې څوک نشته چې د مقابله ونه کړي. چې کوم کال داسې وي چې زړه ورته وچوه، ورته کمزوری شه، بیا خو د ایمیون سیستم دا شی نشي کنټرولولی، ځکه چې ایمیون سیستم چې انسان دماغي ورته کمزوری شي، ایمیون سیستم یې خپل کمزوری کا، ایمیون سیستم قوت مدافعت کمزوری کا، دا وایرس د تو په جسم باندې حاوي شه، دا درم د زوراور شه.
دغه د کنټرول لپاره صرف او صرف یو علاج چې نن سبا دنیا کې موجود دی هغه ایمیون سیستم اکټیو ساتل چې په هغه باندې د تو دا وایرس کنټرول شي او دا ولې ممکنه ده چې تکړه دماغي تور باندې ورته تیار وي. دغه نه علاوه لشکي او تازه هوا ته د کس کمره کې وي کړکۍ دروازه خلاصوي چې تازه هوا د کمره کې چلیږي. ځینو ګرم هسوتي او آرام ډېر په ضروري دی ځکه چې آرام د ایمیون سیستم د قوت مدافعت برقرار ساتل لپاره آرام ډېر زیات اهم دی کنه. آرام وشه آرام واپکې کی او مخاروک چې یقینا خوراکونه معنا شوی دي هغه خوراکونه هم د خبره وکي پاګه کې فرایډ فود چې کوم په غوړي کې میشتو په خپل پښتو کې دی په غوړي کې ټسه خوراکونه لکه پیکاوډا شو سموسا شو داس شین دا نه خوري. دغه نه علاوه مثال دار شین چې کوم کې مثال ډېری وی کنه ترخي خوراکونه وي دا خوراکونه نه کې مولګه غوړي دغه سره ولې احتیاط کی. چای او کافي چې کوم دي د سره لږ گزاره کړل بچار دي ځکه چې دا د شین دي چې دا د انسان معده او پښتورګي د طبي تکلیف ورکوي ځکه د وایرس صرف سږي باندې اثر نه وي سږي نه ورسي د اثر چې کومي بیا پښتورګي په معده باندې وي کنه معده کولمه باندې په دا باندې اثر وي. نه دغه وجه نه د شین سره احتیاط کړل بچار وي. نرم خوراک شوده یو یا سبزی دا شین خوړل ډېر ضروري دي چې د انسان صحت برقرار وي. سره دغه نه علاوه د دغه وایرس نه بچ څرنګه شي انسان میشو چې کوم میشته ورشه په ټیم باندې دا وایرس د نو ایکسپلور شوی د بیموري په چاینه کې د مسیر اوپنلی نو انونس شوی د وجه نه میش څه احتیاطي تدابیر نه دي کړی میشو هغه سه ازو په شوړې دلی کنه په یونیورسيټي کې توسته خو مقادو دغه شي کنټرول سره دغه طریقه دو چې ډیر رشته سړای نشي لوړ کچي هم ماسک په خپل باندې وي او چې واپس روشي لوس پراپرلی پریوینځي او لوس ته پورا ضروري دي چې تاسو سینټایزر ل 70% ایتانول ل سپیرټ ل دا شین د خامخ استعمال کې دا ضروري نه دو. عام صوبین او سوډا چې کوم دي دا وایرس سپکاوي د ټولوس نه ختموي. ٹھیک تو ډیر زیات دمر زیات د مغي بیمارونو څخه جوړوي دمر زیات اساسي کې جهنم صرف د توسه حوصله برقراري دا ډیر ضروری دي او احتیاط کول نور دا ضروری دي چې کوم ځکه رشوي اته نه څه غیر ضروری او ضرورت نه بهر ته موزي ځکه دا د تو د پورا او تو د کور د ولې د ژوندۍ د پورا دا ډیر ضروری دي. نور کله شي مونږ د څه خبره پوتې وي چې د توسه توقع مطابق مو پیرا توسه وضاحت نه وکړای چې چا په ځین کې څه سوال څه جواب پښتنه وي بالکل دا ویډیوز فیسبوک باندې اپلوډ کوم تاسو په کمنټ کې د مونږ پښتنه کړئ شي او زه پیرا کوشش کوم چې زه تاسو ته ولته دا ایکسپلین کوم. امید ده ان شاء الله چې تاسو ټول د شي ته حوصله نه هراوي او ټول مثبت وي ورته او بل دا سوال هم درته کوم چې ار یو سړی وو چې ضرورت نه وي بهر ته موزه خلک سره معامله ویږي د هیڅ پته نه لګیږي چې چا کې شته د چا کې نشته او کله ها تو ته ولګېده د انسان ته پته نه لګیږي میشته خپل د پته نه لګېده چې میشته کله شوی دی چې کله میشته تبه رول اختی میشته دا شي پته ولګېدله واخیر علاج دا دی چې سړی په کور کې شینی چې کله هم انسان ته کیمه نه ولګېده په نورسته حوصله برقرار ساتي او ډاکټرون چې کیمه هسپتال کې څک سم دوی علاج کی بس هغه کافی دی خپل حوصله برقرار ساتي. وسلام ان شاء الله رابطه کوي سره کڅ کمای به شاو زم معذرت کما ځکه چې لشکي حالات داسې دی چې دا شی مو پیرا وضاحت په تفصیل سره تاسو ته نوي کړای او بل می ټیم ډیر وخسته. الله حافظ خپل خیال ساتئ.